نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. زمار دین اسلام محترم و معززو، دا جرح و دا تعدیل متعلق قواعد من بیانول اختصار سره. نوس یو بلا اهم مسئله چې دا علماء ذکر کړی دي د دې فن، اغا طلاب العلم چې اغا د فن د جرح او د تعدیل سره تعلق لري، پکار ده چې اغا د یو څو خبرو ته متوجي. اولنۍ مسئله دا ده چې ان الكلام في الرواة جرحا وتعديلا من الغيبة الجائزة. پرواتو باندې خبرې کول جرحن او تعدیلا دا اغا غیبت جائزه ده، ولی دا منگ دا مصلحت دا وجه نکو. کچرتا اهل العلم پرواتو باندې جرحن او تعدیلا خبر و نکی او داغیو احوال بیان نکی، نو بیا به ډېر خلک د خپل طبع مطابق خبرې په دین کې رانه باسی او خلکو ته به د نبی صلی الله علیه وسلم د سنت او یا د صحابه کرامو په خبره باندې معرفي کې، حالانکه هغه به د رسول الله خبره نه وي، هغه به د صحابي خبره نه وي. د دې وجې نه الله عز وجل سورة حجرات 6 نمبر آیات کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے د ایمان والاو کچرت یو فاسق تاسو ته یو خبر راوړي، داغه تفتیش تحقیق تلاش وکي. ولی ان تصیبوا قوما بجهاله، د سنه چې یو قوم ته دی ورسېدل وکي په جهالت سره، نو فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. دیو به وګرځي په هغه څه باندې چې دیو کړي پښیمانه. نو ګوره د آیات کې الله پاک څه وایي؟ تبینو، تحقیق کوه، تفتیش کوه، تلاش کوه. د دې وجه نه مخکې منګه د دې درس په اوله کې دا خبره ذکر کړه چې په رواتو باندې جرحن او تعدیلا خبره کول، که په یو راوي باندې علما جرح کوي نو دا غیبت جائزه ده. غیبت د یو ګناه کبیره ده. الله عز وجل قرآن کریم کې فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا، تاسو د یو بل غیبت مکوئ. غیبت کې مقصد صرف سپکوالی، چې مسلمان ته چاته سپکې، لیکن دلته چې په یو راوي باندې خبره کېدل شي، دا صرف د الله د دین د حفاظت په بنا باندې چې یره د الله عز وجل دا دین خلکو ته صفا شي. د دې وجه نه شعبه رحمه الله به فرمایلی چې تعالوا راشئ نغتاب فی الله، منږ د الله دپاره لږ ساعت غیبت وکړو. هغه د الله دپاره غیبت ده چې په رواتو باندې خبره کول. امام بخاری رحمه الله بخاری کې دی باندې باب راوړی دی، باب ما یجوز من اغتیاب اهل الفساد والریب. وی باب دی په بیان د جواز د غیبت د مفسدانو شکینو خلکو کې. د دې وجه نه سلف علما هغوی به په رواتو باندې خبرې کولې د ثواب په وجه باندې، د دین د حفاظت په وجه باندې، او دا به دین ګڼه. او دا خاص کر په هغه وخت کې چې کله بدعات
خواره شلو او مبتدعین ډیر شو. تر دې محمد ابن سیرین رحم الله به فرمایله ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. ای خلکو دا علم دین دی، تاسو وګورئ دا تاسو د چا نه زده کوئ. د دې وجې نه مخکې موږ ویلې چې شعبه بن الحجاج رحمه الله چې دا امیر المؤمنین فی الحدیث دی، هغه به فرمایلی چې تعالوا حتی نغتاب فی الله عز وجل، راشئ چې موږ د الله د پاره غیبت وکړو. هغه د الله د پاره غیبت کول دا چې په رواتو باندې جرحن او تعدیلا خبره کول. د دې وجې نه اقوال د علماو هغه ټول شاهد دی په دې خبره باندې چې یره په رواتو باندې جرحن او تعدیلا خبره کول دا د وجه د حاجت شرعی نه، دا د وجه د مصلحت دینی نه دی. نو دا غیبت نه دی. ګوره هغه غیبت چې د کم نه من راغله. دویمه تنبیه دا ان الكلام في الرواة جرحا وتعديلا يحتاج الى ورع تام. پر رواتو باندې جرحا او تعدیلا خبره کول دا احتیاج لري الى ورع تام، پوره یره تا تقوا او پرهیزګارۍ ته چې داسې انسان چې هغه په یو راوي باندې جرح کوي یا داغه تعدیل کوي، دکې به خشیت الهی و براءت من الهوا، دا به د خواهشاتو نه د بدعاتو نه پاکی. والمیل دکې به میل نه ګوره چې یو خاص مسله داغه خوښه شي او بس داغه دلایل ګوري. وخبرت کاملة بالحدیث، په حدیثو باندې به پوهیږي، وعلله ورجاله، د حدیثو په مرضونو باندې او داغي په رجالو باندې. داغي وجه دا ده چې کلام پر رواتو باندې د دې مقتضا یا توثیق دی یا تضعیف دی چې په یو راوي باندې خبره کېدلی شي جرحن یا تعدیلا، یا به دا راوي د توثیق ثابت یا به د تضعیف دا علما ثابتوي چې کوم په دې باندې کلام کوي. د هغې د وجې نه به د حدیث یا قبلېدلی شي یا به رد کېدلی شي. نو په دې وجه باندې په یو راوي باندې د ضد د وجې نه جرحه کول یا سې د جهالت د وجې نه، نو دا حکم غیر صحیح دی، ځکه دا ظلم دی. او داسې انسان چې هغه را لګېږي یو راوي دی او هغه ضعیف دی او دا را ولګېږي د توثیق وکړي صحیح کی، نو ګوره هغه خبره چې د پیغمبر نه وه د پیغمبر وګرځوله، یا صحیح دی دا را ولګي ضعیفې کی، نو کومه خبره چې د پیغمبر وه هغه یې نفی کړه. غټ نقصان پکې دا لازمیږي. د دې وجې نه علما وایي دغه انسان چې په یو راوي باندې تعنتن او جهلن هغه جرح کوي، دا لاندې د دې قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راځي چې نبی علیه السلام فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. چا چې ما باندې قصدن دروغ جوړ کړه د ځان له جهنم کې ځای برابر کړه. ځکه کله به د رسول الله خبره د رسول الله نه نفي کوي او کله به د غیر خبره راخلي او هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره به ته جوړوي. د دې وجه نه علماو د هغه چا خبرم په باب د جرح کې نه ده منلې چې هغه تعنت کوي تشدد کوي، او د هغه چا خبره هم نه ده منلې چې هغه متساهلي، بلکې اعتماد په هغه احکامو باندې کړی دی چې هغه بالکل د دې نه منزه دي، نه یې متشدد منلی دی او نه متساهل منلی دی، بلکې پایمو کې عدول راغستی دي. عدول هغه چې نه متشددین دي او نه متساهلین دي او عارفین دي، خبردار دي، پوهیدونکي دي په احوالو د رجالو سره،
او دارنګ هغه څوک هم نه دی قبول کړي چې هغه ممن جرها بنوع جرح چې هغه را لګیږي یو قسم جرح پرایو باندې کوي او نه متعصبین هغه څوک چې هغه د مذهب تعصب کوي د هغه خبره هم نه ده منلې. حافظ ابن حجر رحمه الله په نزهة النظر شرح د نخبة الفکر کې وایي ینبغي الا يقبل الجرح والتعدیل وی مناسب ده چې جرح او تعدیل به نشي قبلېدلی الا من عدل متيقظ مگر د هغه امام نه چې هغه عدل وي او متيقظ وي بالکل اخیا ایخ وي فلا يقبل الجرح من افرط فيه دا هغه چا جرح به نشي قبلېدلی چې هغه افراد کوي زیاتې کوي. فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث وی دا جرح وکي په داسې څه باندې چې هغه تقاضا نه کوي د رد حدیث د محدث. كما لا يقبل تزکیة من اخذ بمجرد الظاهر فاطلق التزکیه لکه یو سړی دی او راولګي تزکیه به ظاهر کوي صرف ظاهر ته وګوري او داغه تزکیه کوي لکه څنګه چې هغه نشي قبلېدی وای دغه شانتې هغه څوک به هم نشي قبلېدلی چې هغه افراد کوي په جرح کې. درېمه تنبیه دا ده لابد من التثبت من مستند التجریح في من جرحه الواحد والاثنان وعد له الجمهور. وی ګوره یو امام په چا باندې جرح وکړله یا تعدیل وکړه نو لابودی ده د تثبت د دلیل د هغه جرح نه. یو کس باندې یو راوی باندې یو کس دو کسانو جرح وکړله بالمقابل جمهور د هغه تعدیل وکړه نو موږ به رالګېږو دلته به د دې دلیل ګورو او دا به ګورو چې آیا دا جرح د دې نه په صحیح سند باندې ثابت ده او که نه ده ثابت. مثال عمر عبدالمنعم سلیم رحمه الله حفظه الله دی علوم الحدیث کې تیسیر علوم الحدیث للمبتدئین کې دویم جز کې وایي د دا ولنې مثال څنګه دی وی روایت د حشیم د زهري نه نو ګوره حشیم حافظ ثقة متثبت دارنګ زهري راواخله چې په ده باندې مدار د حدیث د مدینی والاو دی خو بعضې علماو کلام کړی دی په روایت د حشیم کې د زهري نه چې یاره د حشیم روایت د زهري نه صحیح نه دی او دې ته ضعیف ویلی او د دې دپاره یو غټه واقعه ذکر کوي چې هغه تاریخ بغداد 14 جلد کې ذکر کړل لیکن عند التحقیق چې موږ وکتلې نو پته ولګېدله چې حشیم په زهري کې ثقه دی او دا واقعه چې وه دا 2 نمبر واقعه وه. دویم مثال روایت د معمر ابن راشد د قتاده نه نو ګوره معمر او قتاده دواړه ثقه دي دواړه حافظان دي مگر معمر چې دی هغه په قتاده کې ضعیف دی او اکثر علماو دا خبره کړله او د دې وجه او علت دا بیان کړی دی چې دی معمر په قتاده کې ولې ضعیف دی وایي ځکه دا معمر ماشوم و نو د قتاده نه اسانید صحیح نه دی یاد کړي. بالمقابل چې موږ وکتلې محمد ابن کثیر الصنعانی هغه د معمر نه نقل کړلی وی معمر ویلی چې زه قتاده سه کېناستم د 14 کالو فما سمعت منه حدیثا الا كأنه ينقش في صدري وی د هغه نه ما یو حدیث هم نه دی اورېدلی مګر زما په کاڼي کې زما په دې سینه کې وی د دې نقش کېده لکه کاڼي باندې چې څنګه لیکل کېدلی شي. نو ګوره که موږ دا واقع وګورو د دې نه معلومیږي چې یاره معمر په قتاده کې دا ثقه دی او صحیح دی نو دا تقاضا د توثیق او اثبات د ضبط کوي
لیکن کله چې منګه د دې قصې سند وکته نو په سند کې محمد ابن کثیر الصنعانی دی او دا ضعیف دی، او خاص کر چې کله دا روایت د معمر ابن راشد نه نقل کوي او د دې په خلاف باندې صحیح واقعه د شرح العلل د ابن رجب حنبلی رحم الله کې راغلی د 204 کې چې ابن ابي خیثمه وای ما د یحیی ابن معین نه واورېده چې هغه فرمایلی وی معمر ویل چې جلست الى قتاده وانا صغیر فلم احفظ عنه الاسانید. معمر خپل ویل چې زه به قتاده سره کېناستم، زه ماشوم وم، ما ته سندونه صحیح نه دي یاد کړي. نو ګوره کله چې یو راوي اوچای تعدیل کو، توثیق ولا کو، بل طرف ته فی جرح وا، نو منگ با پدیزه کې دلیل ګورو چې لکه د کم یو دلیل صحیح ثابت دی او د کم یو نه دی ثابت، د هغې نه به موږ حکم لګوو. څلورمه تنبیه دا ده ان اخراج الشیخین او احدهما، هغه روات چې د هغې نه روایت نقل کړی بخاري او مسلم، یا ځان له بخاري یا ځان له مسلم، لبعض الروات في اصول الصحيحين لا يعني ان هذا الراوي ثقة مطلقه، یعنی که بخاری مسلم دی او راوی نه روایت نقل کړی دواړو شریکه باندې یا ځان له بخاری یا ځان له مسلم، وای دا تقاضا د دې نه کوي ګنې چې یاره دا به مطلقا دا راوی به ثقه. بعضی روات د بخاری او د مسلم هغه متکلم فیهم دی، ضعیف دی، لیکن د امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله داغي د کار نه معلومیږي چې یاره بخاری او مسلم د دیو هغه روایت غوره کړی دی چې کم صحیح دی. په دې وجه باندې بخاری کې به یو سند راغلی، مسلم کې به راغلی، هغه به صحیح، خو که د بخاری او د مسلم نه بهر هغه سند راغلی نو ته داسې نشې کولی چې دا ووایې چې یاره دا د بخاری او د مسلم سند دی او بس دا به صحیح. نه امام بخاری او امام مسلم رحمه الله د هغه راوي دا سندونه ولا چڼ کړي، هغوی په ځان په عذاب کړی، نو د هغې د وجې نه هغه کتاب کې بیا راوړی، نو بار ته په بل سند باندې داسې حکم نشي لګولی. پنځمه تنبیه دا ده قد یکون الراوي ثقة الا ان حدیثا له بعینه ضعیف. کله کله به یو راوي ثقوي مگر بعینه یو حدیث هغه به ضعیف، او دا حاله چې کله د هغه خطئی واضح شي او یا تفرد وکي په داسې یو خبره په داسې یو روایت باندې چې ثقاتو د هغه متابعه نه یې کړي، او د دغه راوي حال هم داسې چې هغه د هغه نه تفرد قابل قبول نه، او یا راولګېږي مخالفت وکړي د یو جماعت د ثقاتو، یو طرف ته ثقه خلق دی هغه یو شان خبره کوي، بل طرف ته دا ځان لده ولو که ثقه دی دا بدله خبره کوي، نو دا سړی دا راوي ثقه دی، د ده روایت به قبلېدلی شي، مګر داسې حالات کې چې کله دا د ثقاتو خلاف وکړي بیا به دا نشي قبلېدلی. شپږمه تنبیه قد یکون الراوي ضعیفا الا ان له احادیث صحیحه. کله به یو راوي ضعیف وي خو ګوره د هغه به بعضې روایت صحیح، او د دې معلومات کله کیږي دا په هغه وخت کې چې موږ د ده روایت راواخلو، د ثقاتو سره یې وګورو، که چېرته دا د ثقاتو سره په سند او متن کې برابرو نو بس موږ به دا روایت قبلو. ځکه مخکې موږ وویلې چې د یو راوي ضبط موږ ګورو نو دا به په موافقه د ثقاتو سره ګورو، که د ثقاتو سره د ده روایت برابر و
موږ به وایو چې هلکه د ده ضبط برابر دی. که مخالف و نو موږ به وایو چې یاره د ده په ضبط کې فرق دی. د دې وجه نه مخکې موږ دا ویلې چې امام مسلم رحمه الله په مسلم کې د یو جماعت د ضعفاو نه روایت نقل کړی دی، ځکه چې هغه روایت د دې ضعفاو سره دا روایت د ضعفاو د ثقاتو سره برابر وي، په دې وجه ته امام مسلم روایت نقل کړی. لیکن یو امام مسلم یې ولې نقل کوي؟ صرف د دې ضعفاو سره دا روایت په علو باندې عالی سند باندې، او چې کوم ثقات دي د هغې سره په نازل سند باندې. نو اوس ګوره دلته امام مسلم د ضعفاو په روایت احتجاج کړی دی، ولې؟ ځکه چې د ثقاتو سره برابر دی. نو په ننني درس کې دا شپږ تنبیحات موږ ذکر کړه د پاره د هغه طالب العلم چې هغه د دې علم سره تعلق ساتي، په کار ده چې د شپږو تنبیحاتو ته متوجي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.